السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک فرمائی قرآن مجید کی فصبر جمیل۔ صبر جمیل څه ته وایي قدرمنو؟ صبر جمیل دا مطلب دی پرتا که هر حال وي ته په هغه کې دارنګه صبر وکې که په پریشانی په مشکل په یو تنګسه کې وي، لیکن خلق چې دا ستا سره خوا ته تا ته نږدې تا سره ملاویږي هغه په دا نه چې خبر چې پرتا یو مشکل ستا کچيري خوشحالي وي که تکلیف وي، په هر حال کې ته په یو حالت کې وي نو دې ته ویل کېږي صبر جمیل۔ ستا په زړه باندې ستا په پریشانی باندې صرف او صرف الله خبر وي، دې ته ویل کېږي صبر جمیل۔ او چاته تدانه کې بیان چې د ما سره دا حال دا مسله دا پریشانی ده ولی دا الله پاک را وستلې ده، الله پاک لري کوي بل څوک نسی لري کوي، نو لہذا صبر جمیل دا دی چې ستا پریشانی ستا ستړیا په هغه باندې ګرځه انسانان خبر نسی، بالکل د انسانانو تر مخ خوشحاله اوسه، ولی انسانان چې دی هغه ستا په پریشانی باندې نه پریشانه کیږي، هغه په خوشحاله کیږي، لیکن کچيري ته خوشحاله اوسې د خلکو په مخ کې بیا خلک چې دی بالکل ستا په کنټرول کې دي، ها دا ستا چې کومه پریشانی ده په هغه باندې الله خبر دی، او هغه د الله خبرتیا ستا او زما د هر مسلمان د دغه صبر جمیل والا پریشانی د پاره کافی او وافی دی۔ السلام علیکم ورحمت الله۔